د 1988 نه مخکې دلته کې بجلی نه وه، دلته کې سکولونه چې د په شمېر 2-3 سکوله وو، هغه هم ټول پرایمري سکولز وو. هسپتال دلته کې نو، او دغه شانتې که موږ وګورو نو نور هم داسې سړکونه نه وو، هغه د ترقۍ اړو اثرات نه وو. 1988 کې چې لومړنی ځل مشر دلته کې دلته نه منتخب شو، نو هغې نه د بجلي خورېدل شروع شو، او داسې بجلي خورېدل شروع شو چې په ټرکونو باندې به دا ټریلو کې به دغه راتلې، ستنې به راتلې. او اوس هم که تاسو وګورئ د بعضې نیرونو باندې اوس هم د اخیستنو پلونه جوړ دي، دا دې حساب سره دغه راغلي. بیا ورسره څنګه چې ډاکټر صاحب هغې وخت کې دغه وکړو چې فري میټر هم چې دي هغه به مو سره ورکړی کېدې. دا چېرته داسې نور چېرته داسې دغه نه شوی چې کوم دلته کې فري میټر یې دغه شوي وي. ما ته یاد دي هغه وخت کې د پړانګ غار کسان راغلي وو، نو هغوی بجلي غوښتله، نو هغه عوام دی وله وی چې یاره جي دا خو بل دغه راځي او موږ به دا څنګه دغه کوو. نو بیا دې باندې فیصله وشوه چې یاره زه ستنې به موږ دلته کې وغورځوو او دلته به هغوی راشي او په خپله به یې راکاږي او یو بسي او نور به بیا ورته کنیکشن به هلته کې ورکړو. نو داسې یو دغه سره دغه روان شو چې ترقۍ دلته کې پوره یو سفر دغه شوي. بیا خاص کر د تعلیم په مد کې چې کوم څه شوي که نه، ځکه چې په دنیا کې ترقي یافته قومونه څومره چې دي، چې ترقي کوي نو د هغې راز په تعلیم کې دی. نن زه ډېر زیات خوشحاله شمه چې یو کلي ته لاړ شمه او هلته کې ما ته یو هلک راپاسي، یو ځوان راپاسي او ما ته وایي چې یاره ما ډاکټري کړې ده. یو ځوان راپاسي چې ما انجینیرینګ کړی دی، یو ځوان راپاسي چې یاره ما 14 ویلی دی، څوک وایي چې ما MS کړی دی، څوک وایي چې ما ډپلومه کړې ده، څوک وایي چې ما 14 تعلیم کړی. دا ټول چې دی خاص کر دې ځوانانو ته وایم چې په دې باندې سوچ وکړئ چې د دې بنیاد چې دی هغه جناب آفتاب احمد خان شیرپا ایښی دی. بیا جمیل زاده د ګیس ګیله وکړه او په حق یې وکړه. دلته کې تا سوچ هم نشو کولی چې ګیس به دلته کې راځي. دا هم یو تاریخ دی چې دې صوبې ته ګیس شهید وطن حیات محمد خان شیرپا را دننه کړو او زمونږ دې ضلعې ته ګیس ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا را دننه. انشاءالله را روان ځل دلته هم دا ګیس را رسي، ځکه چې دا زمونږ د میندو خویندو چې دی د هغوی زیات ضرورت دی، نو هغوی لپاره به دا انشاءالله دا ورسره واده کوو چې دا به سر ته رسوو به. عزتمندو، دا ووټ چې موږ استعمالوو نو دا صرف او صرف دې لپاره چې قومي اسمبلی کې او صوبایي اسمبلی کې داسې نماینده وټاکو چې هغه زموږ د حقوقو تحفظ هم هلته کې وکړي، زموږ د علاقې پسماندګۍ چې دی د هغې هلته کې وکالت هم وکړي، او هلته نه وسایل چې دی هر روډي چې زموږ دا پسماندګي لرې شي. زولن حاجي صاحب خبره وکړه، خاص کر د ګرداورو دغه هغه وخت کې خالي یو کس د هغې مخالفت کړو، هغه زه وم په اسمبلی کې چې ما د هغې مخالفت دغه کړی، باقي ټول یې هلته کې کنې نور هم هلته کې ممبران ناست وو. دغه شانتې که وګورو نو دلته کې تاسو ته به یاد وي چې په خلکو باندې 780 لګېدلې وه، زما خیال دی 200 کسانو باندې وه. هغه وخت کې
ملي رهبر چې دی هغې کې کوشش وکړو یو مصیبت و یو دغه و چې هغه لرې شو دلته کې د علاقې د خلکو نو دغه شانتې عزتمندو په دې به سوچ کوو چې زمونږ علاقې له څوک ښه دي په دې وخت سره خو به څوک د کامولی په نوم باندې به تاسو ته راځي څوک په د اسلام په نوم باندې در ووټ غواړي څوک په یو جامه کې راځي څوک په بله جامه کې راځي په دې جذباتو کې به نه راځو دا جنت که په دې ووټ وې بیا خو ډېر اسانه وه بیا خو دا دومره عبادتونو کولو ضرورت هم نه و دغه نه و بس دا ووټ په دغه کو کار بیا ټیک و دا خو د عالمان صاحبان هم په دې خبرې باندې پوه دي چې جنت او دوزخ زمونږ په اعمالو باندې دی او د هغې فیصله به الله تعالی کوي نو دغې جذباتو کې به نه راځو په دې به سوچ کوو چې زمونږ د علاقې لپاره زمونږ د خورې لپاره زمونږ د وطن لپاره څوک ښه دي مونږ له دلته کې آبادي څوک راوړی شي مونږ له دلته کې ترقي څوک راوړی شي دې مخامخ دا ځوانان چې ولاړ دي دوی له روزګار څوک راوړی شي په دې باندې سوچ کول پکار دي زما خیال دی چې دا سوچ ځان ته مخامخ کېدو فیصله ډېر اسانه شي که دا مخالف امیدواران هم ودروی د هغوی ته هم دا سوال کېدی نو وایي به چې یاره دا تمه د آفتاب خان نه کوی د بل چا نه ځان